بسم الله الرحمن الرحيم. ووقت طلوع الشمس ودلوكها صحيح بأصله فاسد بوصفه وأنه منسوب إلى الشيطان كما جاءت به السنة. مريس الأكبر وګورئ منګه د نهي په بیان کې شروعي چې موږ په بحث اول کې تعریف د نهي کړو اوس په پیږي ښا وقول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء لا تفعل ویلی مو کنه او دا ورسرم دا ویلو دا د خاص تقبیلې نه دی او بده کې چې کوم قبح دا اقتضاء د الله حکیم ذات د کوم شی حکم کوي نفي کوي نهي د کوم شي نه کوي هغه کوم قبح دویم موږ د نهي اقسام بیان کړیو څلور په اعتبار د قبح سره او د هر یو د بارم حکم بیان کړو دو باسا دریم د افعال حسیه او شرعیه او تعریفونه هم کړیو او اختلاف د ائمه په کې ذکر کړو چې امام شافعي سی وایي د دواړو تعلق د قبیله عینی سره دی موږ وایي افعال شرعیه او نه نه راشي تعلق به قبیله لغیری سره یو کده افعال حسیه او نه راشي تعلق به قبیله لعینی سره خدا له چې بغیر د قرینی وي او به امام شافعي سم دلیل ذکر شی او موږ د احناف په دلیل ذکر شی په دریو مقدمه مشتمل څو باس شو درې باس شو څلورم باس پناه کی دا موږ پرون شروع کړو تفریعات هم شروع کړو هغه کې اوله تفریع جوا دې خبرې وا چې کله بیا وشي توجه بر وګوري بیا وشي بالخمر په شراب سره یعنی شراب سمن واقع شي نو موږ وې دا ټول وې دا افعال شرعیه دي بیا د افعال شرعیه ونه ده ازمن داوا د اجداد قبیل غیره نه ده قبیل غیره حکم درته یاد دي څه حکم دي اصلا با مشروعي وصفا بغیر مشروعي او احکام به شرعي مرتب کیږي د لپاره آسان لفظ ویلو تقاضا به کوي د بقای مشروعیت تم ویلو کنه برحال نو موږ دا وکړه چې دا بیا بالخمر جوشي دا د افعال شرعیونه دا خلاصه غومري خو د قبیل غیرین د داینه منل نه پرون موږ ثابت کړه ذاتن مشروع دا رکن د بای موجود دی محل د بای موجود دی قبه کې د غیر د وجه راغلی د چاغه وصف لازم دی چا څوک دی سمان دی سمان خو به کې غیر شوی د وصف درجه لري پرون ویلو کنه دویمه تفریم دا کړی و چې ربا چې د ربا دم د افعال شرعیونه دا زمونږ داوا د غیر سره منی ومن وې د قبیله غیره نه دا غونه منی منګ ورته بدلیل سره ثابت کړل پرون ولی رکن د بای موجود دی محل د بای موجود دی نو ذاتن خو مشروع شو د نور بای په شان پاتې شو زیادت دا یو وصف دی ځکه زیادت وصف وي ابه دوه طریقو سره موږ دې توصف ویلو زیادت چې دا فرع د مزید علیه او فرع وصف وي او دویمه طریقه دا مولا یعقوب ذکر کړی ها دویمه طریقه دا ویلو چې بیع تام دار چې دواړه برابر وي او چې کلب کی زیادت راشي نو غیر تام شي نو وصف خراب نو قبح کې د وصف د خرابوالي وجه نه رااله ذاتن صحیح و درې مثال وایو چې شرط فاسد په بای کې ورګي دا په معنا درې با کې ویلي مو کنه دلتم دا موږ داوا کوو دا د افعال شرعیه او نه دا غیر سره منی موږ ویلو د قبیل غیره نه دا هغه نه مدله موږ دلیل سره ثابت کړل رکن د بای موجود دی محل د بای موجود دی بس د بای تعریف په صادق راځي د نور بيو بشاندام اصلا مشروع شو د شرط د وجنب کې نقص راغلی او شرط په منزله د وصف وي قبیل غیره شو کنه لہذا بقا د مشروعیت تقاضا وکي احکام به مرتب کیږي پرونه ویلو به صوم د یوم النحر دا ویلو کنه د څلورم تفریوا دې باره کې مونږ اداره افعال شرعي دی غومره سره منی مونږ اداره قبیل غیرین د منی سره توجه وکوي ښا ورې سره ویلې زم سم په ځان پوي کو کدي کتاب ولا دا خبرې څنګه ذکر کړي مقصد یې وکړي سره نه اوس چې نن ځکه مدقه لپاره ذکر کړي دا افعال شرعي او نه دي شوافی منی قبیل غیرین دا شوافی نه منی مونږ په دلیل سره ثابتو د صوم چې کوم تعریف دی صوم یوم النهر باندې صادق راځي نو څنګه چې نور اوقاتو کې روزه نیول مشروع ده دغه شان دي کې مشروع ده وخت کې فرق نشته خو وصفن پکې قبح ده ځکه اعراض عن ضیافت الله راځي نو اعراض عن ضیافت الله ده قبح د غیر د وجه نشوره دا څنګه لینی نه حسابه غیرین شو کنه شو لہذا
تقاضا به د بقای مشروعیت کوي دې پورې پوه شوي وای دا څو تفریحاتو څلور تفریحاتو پنځمې تفریح د وخت کې دی ښه به دا تفریحاتو بیان به ختم شي یعنې څلورم بحث به ختم شي هغه دا د مولوي صاحب بر وګورئ لږ شان د مونځ چې کوم دی مونځ تاسو ته پته ده دا مشروع دی باصله دې کې هېڅ قبح نشته بلکې دې کې حسن ذاتي دی انشاءالله امر کې به دا موږ وویو ښه څه به کې دی حسن ذاتي افعال او د اقوال نوم دی او دواړو کې د الله پاک تعظیم دی او تعظیم د منعم ذات کول دا خو یعنې حسن دی بهرحال مونځ کې څه قبح نشته خپله خبره زموږ په دې کې ده چې مونځ کې څه قبح نو څنګه چې په نورو اوقاتو کې مونځ کولو کې څه قبح نشته دی مشروع دی همدقه مونځ اوقات مکروهو کې کول درې اوقات مکروه دي طلوع شمس زوال شمس او غروب شمس دا درې اوقات دي کنه دې اوقات مکروه وي په دیو کې مونږ کول مشروع دي ذاتن مشروع ده نه پر راغلي ده نبی علیہ السلام بخاری او ترمذی حدیث تحینوا بصلاتکم طلوع الشمس ولا غروبها فانها تطلع من قرني بين قرني الشیطان تاسو ځان بچ کی د طلوع او د غروب په وخت کې د مونږ ځکه په دغه وخت کې نور چې د نور د شیطان د دوه خکرو ترمنځ راخیږي او غروبي کیږي بل حدیث د عبد الله بن ابي ذکر کړی نبی علیہ السلام فرمایي ان الشمس تطلع ومعها قرن الشیطان کله چې نور راخیږي کنه د سره د شیطان خکري د شیطان د خکرو نه مراد د حدیث کې چې قرن راغلی د سر یو طرف او بل طرف دی کله چې نور راوخیږي شیطان واپس لري شي او به شکل زوال ټیم راشي به د شیطان مخې ته راشي به د نور خپل دواړو خکرو منځ کې راولي به شکل زوال شي به د شیطان لري شي د حدیث دی به شکل غروب کیږي به شیطان راشي نور ته ودرېږي دواړو خکرو منځ کې راولي به شکل غروب وشي واپس لري شي نبی رسول الله دی اوقاتو کې ځان د مون نه بچ کړي ولی ودا اوقات منسوب دي شیطان ته اوس دا یو خبره اوټ خبره کو خارجي شي حدیث څه مطلب دی شیطان خکرو کې نور راخیږي او زوال وخت کې مت شیطان خکري برابرې او غروب په وخت کې نو چا په حقیقت حمل کړی دا چې کله نور راخیږي شیطان مقابل کې وته ودرېږي محاذات کې بالکل خپل خکرو یعنی د سر ترمنځ کې څوک چې نور عبادت کوي شیطان عبادت کوي نبی علیہ السلام وی ځان تاسو دا وخت کې مون نه وساتئ هغه سره مشابهت رانه شي کله زوال ټیم راشي به وته د قشان ودرېږي غروب وخت به ودرېږي او څوک حقیقت باندې نه حمله حدیث بلکې ودا مجاز دی څنګه مجاز دی کله چې نور راخیږي شیطان خلق را اوباري څوک چې د نور عبادت کوي چې اوس عبادت وکړي زوال په وخت کې به غو عبادت کې به وته وي دي خلق په درې اوقاتو کې خاص عبادت کوي او ته اوس به عبادت وکړي غروب وخت کې به خلق را اوباري به عبادت وکړي نو قرن شیطان نو مراد دار چې دا وخت د شیطان والا خلق چې دي د شیطان تابع دي هغه وایي چې د شیطان عبادت کوي نو تاسو دا غو د مشابهت نه ځان بچ کې مون مکوي دا وخت بهرحال تاسو ملي سم متوجه شئ صلات افعال شرعیه او نه دی بده کې د چا شک نشته شوافی امر سره مني او نه براغلی د درې اوقاتو کې او نه چې کله افعال شرعیه باندې وارد شي زمنګ د حناف په داوا د قبیح لغیره نبی ځان بلک پوهه کوه زمنګ خپل مقصدی خبره هم ده چې صلات د افعال شرعیه نه دی نه به وارد شوی دا او نه چې به وارد شي د چانه د قبیح لغیره نه اوس دلیل سره ثابتو د قبیل غیره نه څنګه غزي چې به کم طرز مانوي مواشینو په دغه طرز ځای نه دی حل کړي سوال جواب دي جوړ کړي ښا موږ خپل مقصد په برابر او تفریح دي جوړو نو موږ دلیل سره ثابتو مولي سي اصلا ځکه مشروع ده چې څنګه په باقي اوقاتو کې مونږ کیږي او څه قبح پکې نه ځکه باقي اوقاتم اوقات دي اوقاتو کې سفر خو نشته دغه شان دی وخت کې چې مونږ کیږي دام د نور اوقاتو بشان یو وخت دی بده کوم څه قبح نشته مون تعریف په صادق راضي ها د شیطان د څوک چې نور عبادت کوي د شیطان منی داغه د مشابهت ور سره راضي دا قبح عینی شو ولا غیری شو دا غیر د وجه نه کړه چې څوک د شیطان عبادت کوي یو وای د نور عبادت کوي داغه سره مشابهت راضي نو قبح کوم شو
لغیره شولا بده مسله باندې پوه شول ثابت شول چې قبیل غیری نه دی او قبیل غیری حکم خطا سو پیژنې اصلا مشروع وي ذاته وصفا غیر مشروع وي بالفاظ دیگر تقاضا د بقا د مشروعیت کې احکام به مرتب کیږي لہذا څنګه به احکام مرتب کیږي کچری چا په دغه اوقاتو کې نفلی من شروع کو منځي کیږي نور تفریات به خپل روان دي کويګا برحال احکام به مرتب کیږي برو ګوري به مصنبي وبل خبره بیانې هغه دا وایي چې صوم چې مخکې کم تیر شو او دا صلات چې وس کم بیانو دواړو کې لک فرق شته لګا توجه تاسو ته پته نه دام لا نه دی ویل رښتې ویل نه دی صوم د پاره وخت معیار دی او د معیار د چاره پر چې معیار ویږي کې ډیر دخل وي صوم د پاره وخت سره او معیار چې معیار هغه معیار له کې پورا دخل وي لہذا وخت چې د پورا دخل دی پچا کې صوم کې به الفاظ دیگر مولوی سیم صوم چې دی د وخت د دې تعریف جز دی تاسو د صوم تعریف وکړئ صوم تعریف کې درې اجزا دي یو امساک دی د دریو اشیاءونه اکل شرب جمانه دویم نیت دی او دریم نمبر نهارن وقت دی نو وقت چې دا د صوم څه دی د تعریف جز دی نو چې تعریف جز شو نو په صوم کې ډیر دخل شو کنه شو دی خبر دا وکړي دی ښا دا ځولیکم دا سيتي خبران ده توجه کوئ فرق بیانوم په مابین د صوم کې او په مابین د صلات کې توجه چې یو کوم قبح د وخت د وجنه د بلکې قبح خو یو حکم د فساد دی دا ول اوري دا دوامي په اول نه کړه وکوا د صوم یوم النهر په ورځ باندې روزنی ول کې قبح د وخت د وجنه چې خو حکم سره فساد او اوقات مکروه کې قبح د وخت د وجنه خدلته حکم فساد نه دی بلکې کراهت دی دا ولې دا فرق دی وسط د مواشین طرز ته جوړ شو هغه د دې ځنه بیان شروع کړي چې دواړو منځ کې ولی فرق دی یو کې فساد دی بلکې کراهت دی نو ما تاسو دلیل شروع کړی دی چې د وخت دخل پچا کې صوم کې ډیر وي ولی ډیر وي معیار دی ولا دویم د تعریف جزئی دی دا سیده کنه دا او پاتې شلو توجه وقت د صلات د لپاره ظرف وي او قانون دار ضرب مؤثر نه وي په مضروب کې ضرب موجود نه وي د مضروب لپاره ضرب تعلق د مضروب سره هیڅ نشته سره دومره تعلق لري چې په کې ځای شوی دی بس تاسو مسله پوه شولې وقت دخل چې په صلات کې کم دی دا زمونږ داوا ده ولی ځکه وقت ضرب دی لپاره لپاره صلات لپاره او ضرب چې دا موجود نه دی د مضروب ضرب چې دا مؤثر نه وي په مضروب کې اول تم څه ویلو الته معیار او معیار مؤثر وي په معیار له کې اول ته تعریف جزء او دلته نه د تعریف جزء دی او نه پکې مؤثر دی چې نه دی الته چې د وخت کې نقص راتلو نو بیخي په صوم کې ځان سره خو راوستلو فساد راوستل عدل د هو ضرب دی کنه دخل کم دی نو دلته چې وخت کې نقص راتلو نو په صلات کې ځان سره هم نقص نشه راوستل پوه نه شوي خبره نو الته فساد حکم شو دلته ذکرات حکم شو نور خبرې به سکو تاسو ګورئ او وخت طلوع الشمس ګورز من کم مقصدی خبر هم د سر نن شروع کړي واغم په ثابت کړل چې دا افعال شرعیه نه دی او د قبیل غیری نه دی او هم دلیل سره ثابت کړل دا باقي وس خبره د مواشم ذکر کړي کوم چې وس وکړه چې صوم او فساد صوم او صلات منځ کې فرق وکړو نو وی او وخت طلوع الشمس او وقت د طلوع الشمس ودلوکها او د دلوک شمس دلوک زوال او غروب دواړو ته ویل کېږي دا صحیح دی خو وخت کې فرق نشته به اصلي نور اوقات بشان دی خو فاسد بوصفه د وصف په اعتبار سره فاسد دی ولی وهو انه فساد من حيث الوصف دار شي دا وخت چې د منسوب دی شیطان د بدري اوقاتو کې هر یو وخت منسوب شیطان درې کما جاءت به سنه لکه بده معنی سنت هم راغله دي لکه حدیث منغو ویلو خدوا حدیث نن ویل الا ان اصل الصلاه چې لا يوجد بالوقت اصل صلات نه موجوديږي وقت سره چا کتاب کې دا تشتره چې الا ان الصلاه لا يوجد الا بالوقت الا بغشتا چا چې کټ کړه خکاری کړي چا چې دې کټ کړه وسه دې کټ کړي کټ دې کوي الا ان اصل الصلاه چې دې لا يوجد نه موجوديږي الا بالوقت دلته الا کټ کړي لا يوجد بالوقت
نه موجودیږي په وخت سره پوه شولې په خبره مانی ځکه مولا یعقوب کې نشته حاشیه کې الا نشته او د الا سره جوړیږي نه وقت نه موجودیږي بل صلات چې اصل صلات دا نه موجودیږي په وخت باندې یعنی وخت ورله موجود نه دی ځکه ضرب موجود نه دی چار لپاره مضروب لپاره دا خبرم کړی وکنه ولی وقت موجود نه دی صلات لپاره ولی نه دی لانه ځکه وخت چې ظرفها دا خو ضرب د صلات دی او ضرب موجود نه دی مضروب لپاره لا معیار او معیار خو نه دی چې دخل وي پکې او هو سبب هدا اعتراض جواب د دې څخه لګبره وګورئ بیان رسو روان دي ان شاء الله موږ به وکړو توجه موږ ته امر کې تیر شوی خو غازي موږ لا نه دی ویلې هغه مسله دا ده چې کله وخت ناقص وي صلات مو سره ناقص وي په ان شاء الله دا خبره به وکړو امر کې روانه ده چې کل وخت سبب نه بلکې جزء وخت سبب به دې اعتبار سره وخت سبب د څلور صورتونه جوړيږي دا به ان شاء الله به بیانو بهرحال مسله دا چې وقت کی نقص وی نو صلات کی یعنی کم فعل و سر ادا کی کوم څه وی صلات کوم نقص وی او چې وقت کامل وی صلات هم صحیح کامل وی نو ته خو چې دا ضرب دی او ضرب مؤثر نه مضروب کی نو ولی وقت مؤثر دی په صلات کې چې وقت کامل وی صلات کامل وی چې وقت ناقص وی صلات هم صحیح دا ولی ته خو دا مؤثر نه وی په سوال پوه شولې جواب دار چې دا خبره دی بالکل ټیک ده چې وخت ضرب دی او ضرب مؤثر نه مضروب کی هم ليس بیا ساته دا به موږ وایو ان شاء الله امر کراته تیر شوی دا چې وخت ضرب فين او هغه سره سره سبب هم وي د صلات د پاره څم وي وخت کې یو طرف ته ضرب دی د صلات د پاره بل طرف ته څم دی سبب هم دی او سبب مؤثر په مسبب کی وي چې کله وخت کې نقص نو سبب خوده کنه مؤثر په صلات کې جوړېدل شي او که کامل مؤثر په صلات کې جوړېدل شي صلات هم کامل وي هغه د دې وجه نه دی نو وی او هو سببها دا وخت سبب هم دی نفسارت الصلاه نو وګرځیدل صلات فيه بده وخت کې ناقص شو لا فاسد نشو ناقص شو ضرب دی پورا اثر نشته دی فاسد نشو بشان د چا نصوم چل دغه پورا اثر د وخت ویږي به واستفید وکړي فقيل لا يتعدى بها الكامل توجه دا بده خبره تفرید چې ناقص دی سره یعنی دا وخت سبب هم دی او سبب مؤثر وي په مسبب کې کنه نو چې کله وخت ناقص آداب هم چوي منځ هم چوي ناقص بوي لہذا کې وسرینا توجه مونږ قضا شوی دی مونږ دا به ان شاء الله موږ تمر کې تیر شوی دا خو ماته تیر شوی تاسو ته نه تیر شوی موږ حالت بل ځای کې چې ورته تیر شوی دا هغه مسله دا ده څلورم صورت دا ده چې کله مونږ درنه قضا شو قضا دا به ان شاء الله موږ امر کیو نبی دا تیر شوی ټول وخت یې ټول وخت سبب وي د پاره د مونږ ټول وخت مثال به تور سار مونږ یو سړي ونکو مسبيخي می کینو دا سار څومره ټیم دی یو غنټه لري کوي نیمه غنټه دی دا ټول سبب دی لپاره دغه او دا ټول وخت چې کامل دی دغه مونږ چې کم کې دا هم څه وي کامل وي چې کله سبب کامل وي ادب هم کامل ناقص نه شي کولای لہذا چې کله چا نمونځ قضا شو نو ټول وخت دی سبب دی کامل دی نو اوس دا صلات کامل واجب شو اوقات مکروه کې نشي ادا کولای ځکه دلته ناقص ادا کیږي چې واجب شي کامل ادب هم څنګه کیږي کامل کیږي دا تفریش ولا خبره خبره معنی چې نو قص پکې دي چې نو قص پکې دي مونږ درنه قضا شو سبب کامل دی ځکه ټول وخت سبب دی سبب کامل دی نو کته اوس ادا کې د غمون یعنی قضا کې اوس کې کامل به ادا کې کامل دار چې اوقات مکروه کې ونشي نو څوی فقیر لا يتعدى بها الكامل دغه وجه دا چې نه ادا کیږي په دغه اوقاتو کې کامل منځ پکې نه ادا کیږي ويضمن بالشروط توجه دای بل تفریدا فاسد خو نه ده کنه صرف څه ده ما ته برو ګورئ صرف ناقص ته فاسد نه ده چې فاسد نه ده نو کې اوسړې په دې درې اوقاتو کې نفل شروع کی او تاسو ته مسله معلومه ده مخکې کړی دا چې لازم النفل بالشروط التم کړي کنه عبادت په دغه کې عزیمت او رخصت کې دا بیان کړو چې کله څوک نفل کو شروع کی په لازمیږي نه کچا په دې درې اوقاتو کې نفل شروع کړه په لازم دی اوس ځکه فاسد خو نه دي دنه مخکې بل او بجنې کوم شر روان دي ولې د یوم النهر په ورځ باندې چا نفلی روزه نی ولا نفلی روزه شروع کړه نه د باندې سر تر رسول نه دی لازم چې سر تر رسول بنه دی لازم نو کما ته کړه د غروجه پنځ کې قضا نه ده لازمه
توجه دا کوم روزه چې موږ شروع کو او ماته کو بیر باندې قضا لازمه ده کومي قضا د هغه روزه لازمیږي چې کوم موږ شروع کو او سر تر رسول لازم وي او وې نه رسونه به قضا لازمي توجه او کله چې لازم په اصطلاحات پیږي کنه کله قضا د کوم روزه لازمي د کوم نفل لازمي چې شروع کی اخر تر رسول لازمي او ته ونه رسونه به دغه نفل قضا لازمي کې روزه یو کو صلات نه پیږي او کله چې یو نفل تا شروع کړ او سر تر رسول اخر تر رسول لازم نو کمات دکړه دغه به قضا هم لازمه نه ده لہذا یوم النهر په ورځ باندې روزه شروع کړه دا منه ده که شروع دکړه به هم د حکم دار چې ماته کا سر ته مر سوا نه که روزه دې ماته کړه قضا به وي ولی یوم النهر کی وقت کی فساد دی قبح ده او وقت دخل صوم کې زیات وی کنه د دې وجنب کې څه حکم راځي فساد والا چې فساد والا حکم راځي کې روزه دې شروع کړم وای فاسد ده منځ کې ماته کا کما ته د قضا در باندې نشته فساد ده به خبر ډیره ده دسی ده کنه خو تاسو زمون خپل ځای راشي صلات لا صلات کې اوقات مکروه کې منځ کول فاسد خو نه دي بلکې څه دي مکروه دي اوس په دا بدی تفریدا لہذا کنه په شروع کړ سر تر رسول هم لازم دي فاسد خو نه دي بلکې سر تر رسول او کتا منځ کې مات کړنو به څه قضا هم درمانه لازم ده په بشولې دا فرق شول چاو ترمنځ دا صوم او د صلات ترمنځ چې په یوم النهر کې روزه دې شروع کړه اثر تر رسول نه دي لازم کما ته دې کړه قضا نه ده لازمه ځکه فساد دلته د وخت د وجنه اوقات مکروه کې مون شروع کړو سر تر رسول لازم دي کما دې کو قضا لازم ده نو وای ويزمنو سل زمين کېږي به شروع چې شروع په وکړه لا فوق دغه کنه وسراشي والصوم روزه چې دا يقوم دا قائميږي بالوقت په وخت معنی زکه د تعریف جزء دی یا یقومم سیدی قوام جوړی وخت لرا قوام ویل کیږي د حقیقت جز او دویم ويعرف به او روزه چې دا پیجندل کیږي په وخت سره ويعرف به دواړه سره ویل شي پیجندل کیږي په وخت سره ولی چې وخت وګ دی روزه موږ دی که وخت لنډوي روزم لنډي لکه نن سبا روزه نه سیخنی زمانہ د روزم لنډه ده ګرمۍ کې وګ دی ويعرفهم سیدی او تعریف د روزي کیږي په وخت سره ولی وقت جز د روزي درنه صوم دی کنه دی دواړه سي کیږي نو هر چې د صوم قوام په وخت باندې دی قائميږي په وخت تعریف هم په وخت سره کیږي نو فزداد الاثر اثر د وخت په کې څه شو زید شو ملای قبل کړي فزداد اثر فساد الوقت لکه لاندې دغم لګولې نقطه یعنی الف لام یوز مضاف الیه نه نو پروژه کې اثر د وخت زید شو نو که وخت کې فساد روزه کې هم فساد راځي فسوره فاسده څه به وګرځيږي فاسد به وګرځي چې فاسد شو نو روزه لري شروع کړه منار په ورځ باندې خیر تر رسول نه دی لازم کما دا ریکړه قضا نه ده نو فلا یضمن فلم یضمن بالشروع شروع باندې لازم ضامن مثال نه جوړيږي ولا يلزم النکاح دا خبره ټول بعد شو لا